الحمدلله رمضان المبارک تیر شو. د رمضان المبارک روزي مونږ تاسو ونیولې. الله جل شانه دې قبول او منظوري کړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د رمضان المبارک روزي ونیسي او بیا د رمضان المبارک نه پس چې کومه میاشت راځي، یعنې اوس چې کومه میاشت روانه ده د شوال میاشت ورته وایي، د دغه شوال د میاشتې شپږ روزي ونیسي، نو دا داسې ده لکه کانه کصیام الدهر، لکه ده چې ټول عمر روزي نیولې وي یا د ټول کال روزي نیولې وي. نو څومره د سعادت خبره ده. صرف او صرف شپږ روزي، د دغه شپږو روزو بدله الله جل شانه د ټول عمر په روزو سره ورکوي. نو دغه شپږ روزي د شوال میاشت اوس روانه ده، تقریبا اووم تاریخ دی نن د شوال د میاشتې شپږو ورځې ووتې، باقي ټوله میاشت په سر پرته ده. نو موږ تاسو په کار دی چې دغه یو میاشت روزي الحمدلله موږ ونیولې چې دغه شپږ روزي هم زموږ ستاسو نه پاتې نشي. او د دې د نیولو طریقه اسانه طریقه د سقیط پکې نه دی لګېدلی چې دا شپږ روزي به پرله پسې نیسي، یعنې ټولې به په یو ځای نیسي. نه، یو روژه که تاسو ته څنګه چې تاسو اسانه وي، یو روژه نیسئ بله خورئ، یا یو نیسئ منځ کې دوه روژې خورئ، بیا چې کومه طریقه تاسو ته اسانه وه په یو مخ باندې نیسئ. نو دغه شپږ روژې چې دا موږ تاسو نه پاتې نشي، د دې ډېر زیات فضایل دي، الله پرې ډېر اجرونه ورکوي. نو انشاءالله د خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي.